بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة کہف ان لسم سپارہ آیات نمبر 54 ولقد صرفنا في هذا القرآن او په تحقیق سره صرفنا مون بیان کړی دی فی هذا القرآن په دې قرآن کې للناس د خلق د پاره من کل مثل هر قسم مثالونه قرآن مجید کې الله تعالی هر قسم مثالونه د خلق د پوهه او د خلق د هدایت لپاره بیان کړی دي وکان الانسان او دی انسان اکثر شیئا زیاد هر سیزنا جدلا جګړمار د انسان د هر یو سیزنا زیاد جګړمار دی حضرت انس رضی الله عنه روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې په ورځ د قیامت په الله جل شانه د کافرانو یو کس منتخب کی او کافر ته به وی چې تعالی ما پیغمبر در لګلیو کتاب می در لګلیو تا داغه په باره کې څه کارګزاري د سدي کړی دی وی به وی چې الله تعالی ته مې ومنلې او ستا کتاب مې ومنلې دی ستا پیغمبر مې ومنلې دی او خپل عمل مې کړی دی یو الله تعالی به تو فرمایي چې تا اوس نه دی کړی عمل نامه ستا لاس کې دا پدې کې سنشت دی نه دی په مې ایمان راوړل دی نه دی چې کوم دی په پیغمبر ایمان راوړل دی نه دی خپل عمل کړی دی وی دی بوی چې دا عمل نامه باندې زما یقین نشته دی زه نه منم دا عمل نامه نه به انکار وکړي ډایرکټ وی الله تعالی به تو فرمایي تا باندې ما فرشتې مقرر کړي وي ستا نگرانې وي او هغې فرشتو لیکل کړي دي وی دی به وی چې الله تعالی زه فرشتې هم نه منم ځکه چې ما یو څیز لیدلی نه دی نو زه څنګه په خپل ځان باندې ګواه جوړی کړم زه نه منم وی الله تعالی به تو فرمایي چې لوح محفوظ کې هم دا څه چې په عمل نامه کې لیکلي شوي دا لوح محفوظ کې هم دي نو په هغې اعتماد وکړه دی به وي چې یا الله تعالی زه د خپل ځان نه علاوه د خپل نفس نه علاوه بل هیڅ چیز چې کوم دی ګواه نه منم وی الله جل شانه به د ژبې ته حکم وکړي چې ته ودرېږه په ژبه باندې به ورله مخر ولګي نو د اندامونه به ګواهي شروع کړي ګس بتون به ګواهي شروع کړي خپه به ګواهي شروع کړي سترګه چې کم کم سیز باندې په کم کم اندام کم کم ګناه د کړي دی هغه په خپله شروع بیا به الله تعالی د ژبې نه مخر لرې کړي او جهنم طرف ته به ور وشړي جهنم ته به یې لړی وي دې به د خپلو اندامونو ته ګویا نه شي چې د الله بندګانو ما خو دا هر څه ستاسو دپاره کول نو تاسو په ما باندې ګواهي وکړه په خپل ځان مو ګواهي وکړله سترګه به ما غلط لیدل کړي دي ژبه به ما غلط ویل کړي دي دا ګواهۍ به شروع کړي او جو دا گواهی هم وکړي چې الله تعالی نه د ستا اقرار کړی د ربوبیت او نه د پیغمبر د رسالت اقرار کړی دغه غوږ به خپله ګواهي کوي دغه رنګ خپې به خپله ګواهي کوي چې کم کم عمل په کم کم اندام باندې کړي نو هغه به ګواهي کوي نو چې کله دا ژبه خلاص شي او مهر ته لرې شي نو دا به د خپلو اندامونو ته په کار باندې شي چې تاسو ولې په ما باندې ګواهي کوله په خپل ځان مو ګواهي کوله وی هغې به ورته وي چې هغې پروردګار موږ ته د ویلو طاقت راکړو چې کوم پروردګار تا ته د ویلو طاقت درکړو ژبې ته به وي او نن داسې ورځ ده چې په نن ورځ کې چې الله تعالی موږ له کوم طاقت راکړی دی نو موږ د حق خبرې نه علاوه بله خبره نه شوه کولی مجبور و د دې وجې نه مو حق خبره وکړل د انسان دومره جګړمار دی دغلته هم الله تعالی سره چې کوم دی بحث مباحثه جګړه کوي چې زه دا نه منم دا نه منم دا نه منم وکان الانسان او دی د انسان اکثر شیء زیات هر چیز نه جدلا جګړمار وما منع الناس او ندی منې کړي خلق ايؤمنو چې ایمان وروړي
وما منع الناس او ندی منع کړي خلق ان یؤمنوا د ایمان راوړونه اذ جاءهم په هغه وخت کې چې راغی دوی ته الهدا هدایت ويستغفروا او دوی بخنه غوښتې وي ربهم د خپل ربنا نو الله تعالی دی د ایمان د راوړونه نه دی منع کړي چې کوم وخت کې ورته پیغمبر راغی او دی او پیژند په کار د چې دی ایمان راوړی وي الله نه دی منع کړي دی په خپل د خپل نفس خواهشاتو تابعداري کوله د هغې د وجې نه ایمان را نه وړو ویستغفروا ربهم او دوی بخنه غوښتې وي د خپل رب نه نو د دې هم الله تعالی نه دی منع کړي بلکې خپل نفسانی خواهشاتو منع کړي دي الا مگر ای ان تأتیهم دا چې راشي تاسو ته ان تأتیهم دا چې راغلی وي دوی ته سنت الاولین طریقه د ډومبنۍ خلکو د ډومبنو خلکو یعنی دی بل څیز نه دی منع کړي بلکې دې خبرې منع کړي دي چې څنګه مخکني خلک هغوی ایمان را نه وړو په دې انتظار باندې اخره کې بیا عذاب راغی الله تعالی ختم کو نو الله تعالی وایي چې دوی د ایمان نه راوړو نو دوی د دې خبرې انتظار کو چې په دې باندې هم عذاب راشي مطلب یې دا دی ها الا مگر ان تأتیهم سنت الاولین دا چې راشي دوی ته طریقه د ډومبنۍ خلکو او یأتیهم العذاب یا راشي په دوی باندې عذاب قبلا مخامخ په دوی باندې عذاب راشي نو بس دی به بیا په ایمان راوړي خو بیا ایمان د دې قابل قبول نه دی چې کله د عذاب راشي په دغه ټیم کې بیا کافر ځکه دی خو بیا هر څه ویني که نه بیا د دې ایمان قابل قبول نه دی وما نرسل المرسلین او مونږ نه لیږو پیغمبران الا مبشرین مگر زیری ورکوونکي ومنذرین او یرونکي ویجادلو او جګړه کوي الذین ها کسان کفرو چې کافران دي بالباطل په ناحقه سره لیدخذوا د پاره دی چې دوی بې اثره کړي لیدخذوا د پاره دی چې دوی بې اثره کړي به په دې سره الحق حق په دې جګړه سره دی د حق چې کوم دی دی بې اثره کړي واتخذوا او دوی نیسي آیاتی الله تعالی وی زما آیاتونه وما او هغه څه انذرو چې دی پې یرولی شي هزوا په ټوکو سره نو دی د الله تعالی آیاتونه او د الله عذاب دا ټوکې ګڼي ټوکې ورپورې کوي او په دې کې جګړې کوي چې دا حق کمزوري کی کله پیغمبر علیه السلام ته وی دا جادوګر دی کله وی ساحر دی کله یو سو کله بل سو د پاره دی چې دا قرآن او قرآن والا دی کمزوري کی دی بې اثره کی دی خپل اثر ښکاره نه کی او به هر څنګه اثر ښکاره کی ځکه چې الله تعالی وعده کړله واتخذوا او دی نیسي آیاتي زما آیاتونه وما او هغه عذاب انذرو چې دی پې ویرولی شي هزوا په ټوکو سره ومن اظلم والله وي څوک زیات ظالم دی ممن د هغه چانه ذکره چې نصیحت وکړي شي هغه ته بآیات ربه د هغه د رب په آیاتونو سره فاعرض نو هغه مخ واړي عنها د هغې نه ونسیا او اخیر کی ما هغه څه قدمت چې وړاندې لیږلي دي یداه لاسونو د ده د هغه چا نه زیات ظالم څوک کیدی شي چې هغه ته د الله تعالی آیاتونه راشي او په هغې د خلک نصیحت کوي او دی د الله تعالی د آیاتونو نه مخ واړي مطلب وی نه مني ونسیغ او دی هیر کی ما هغه عملونه قدمت یداه چې وړاندې لیږلي لاسونو د ده مطلب دا دی چې د کوم عملونه کړي دي په دنیا کې خراب نو د هغې د نتیجې نه دی چې کوم هغه نتیجه هیره کړي د ځان نه نو د دې کس نه زیات ظالم په دنیا کې یو بل نشته دی انا جعلنا الله تعالی وایي بېشکه مونږ ګرځولي دي علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې اکنة پرده ان یفقهوه چې نه پوهېږو چې دوی نه پوهېږي په هغې باندې په دې زړې ورله پرده لګولې ده نو دی بیا حق نشي قبلولی وفي آذانهم او د دوی په غوږونو کې وقرا درونوالی دی یعنی غوږونه یې کاڼه دي د حق په باره کې وان تدعوهم کو چېرې ته راوبلې دوی لره الی الهدی هدایت طرف ته نو فلن یهتدو نو هرګز به دوی هدایت ونه مومي اذن په دغه ټیم کې ابده همیشه دپاره مطلب د دې دا دی چې الله تعالی وی د دې په
زړونو باندې ما پرده ګرځولې ده او دغه رنګې په غوږونو کې مو له دنیا درنوالی پیدا کړی دی نو دوی نه په حق باندې پوهیږي او نه حق اوري او نه حق قبلي. تاسو به وایئ چې الله تعالی ورله په زړونو باندې پرده لګولې ده یا غوږونو کې له درنوالی پیدا کړی دی نو بیا دا کافران رانیسي ولي. نو الله تعالی علیاذ بالله ظالم نه دی. خو چې کله پیغمبر راغی دی وپېژندو سره د پوهې قصدن عمدن د خپلو مفادو دپاره په پیغمبر ایمان را نه وړو د هغه انکار یې وکړو تکذیب یې د پیغمبر وکړو نو د هغې د سپېرتوب د وجې نه الله تعالی د دوی په زړونو باندې پرده راواچوله چې همیشه دپاره به ایمان نه راوړي. الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي خو دا د دوی خپل عملو چې پیغمبر یې ښه وپېژندو چې دا چې کوم دی پیغمبر دی خو د خپلو مفادو د وجې نه د ضد او د عناد د وجې نه قصدن عمدن په پیغمبر باندې ایمان را نه وړو نو الله د هغې د نحوست او د سپېرتوب د وجې نه د دوی په زړونو پرده راواچوله چې دوی به همیشه دپاره ایمان نه راوړي نو همیشه دپاره د ایمان نه محرومه کړل. نو فلن یهتدو دوی به هرگز هدایت ونمومي اذن په دغه ټیم کې ابده همیشه دپاره. وربک لغفور او ستا رب مهربانه دی ذو الرحمه او رحمت والا دی. لو یؤاخذهم کوچرې هغه اونیسي دوی کوچرې هغه نیولې دوی لره لو یؤاخذهم کوچرې هغه دوی نیولې بما په سبب د هغې ګناهونو کسبو چې دوی کړي دي نو لعجل لهم نو خامخا زر به یې رالیږلی و لهم په دوی باندې العذاب عذاب. الله تعالی وفرمیل وربک چې رب ستا الغفور بخونکی دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی. وی الله تعالی بخونکی دی او خاوند رحمت دی نو دوی ته راټال مټول په دې ورګي چې شاید په دې کې څوک ایمان راوړي فوراً پې عذاب نه راولي لیټ کوي چې په دې کې څوک مسلمانان شي ځکه الله تعالی رحمت والا دی رحم کی په خپلو بندګانو باندې. نو وي پکار خو داسې وه چې لو یؤاخذهم د دې دپاره خو پکار دا وه چې دوی څنګه چې کوم دی کفر کړی وي فوراً پې عذاب راغلی وي خو الله پې فوراً عذاب را نه وستو. دا د الله تعالی رحمت دی او د الله تعالی مهرباني ده. الله وی کېدی شي دی که څوک مسلمانان شي ایمان راوړي نو الله ولا مهلت ورګي خو چې بیا هم دی را نه وړي نو الله تعالی بیا وروستو عذاب راوړي. لو یؤاخذهم کوچرې الله تعالی نیولې دوی لره بما په سبب د هغې ګناهونو کسبو چې دوی کړي دي دنیا کې نو لعجل لهم نو خامخا زر به یې رالیږلی و لهم په دوی باندې العذاب عذاب خو الله تعالی فوراً عذاب راونه لیږو که نه د دوی دغه دا وه حق دا و چې دوی د الله تعالی تکذیب کړی وي الله پې فوراً عذاب راوستی خو الله داسې ونه کړه الله چې کوم دی لیټ کړه عذاب. بل لهم بلکې د دوی دپاره موعد الله تعالی وي د وعدې وخت یو میعاد مقرر دی د وعدې یو وخت مقرر دی دوی دپاره. لن یجدو دوی به هرگز ونمومي من دونه سوا د هغه نه یعنې د الله نه موئله د پناه ځای په هغه وخت کې وي د الله تعالی نه علاوه بل هېڅ څوک بچ نه کړي او په دغه ورځ به الله تعالی ټول تباه و برباد کړي. د وعدې د عذاب وخت الله تعالی مقرر کړی دی مخکې پې عذاب نه راولي ځکه چې الله تعالی رحیم دی خاوند رحمت دی او غفور دی بخونکی دی نو د دې وجې نه الله تعالی د خپل رحمت د وجې نه په دې باندې فوراً عذاب نه راولي. وتلک القرى او دغه کلي اهلکناهم مونږ هلاک کړي دي دوی لره دغې کلو والو له مونږ هلاک کړي دي. تلک القرى نه څه مراد دی؟ تلک القرى نه ټول هغه کلي مراد دي کوم چې قرآن مجید کې ذکر دي قوم ثمود قوم سبا او دغه رنګې د صالح علیه السلام قوم او دغه رنګې چې کوم دی نور دنیا لوط علیه السلام قوم دا ټول قومونه الله تعالی هلاک کړي دي دغه ټول کلي الله تعالی هلاک کړي دي آیت اشاره کړله. وتلک القرى او دغه کلي اهلکناهم مونږ هلاک کړي دي هغوی لره لما ظلمو هر کله چې هغوی ظلم وکړو وجعلنا او مونږ وګرځو لمهلکهم د دوی د هلاکت دپاره موعده یو وخت مقرر د دې دپاره هم الله تعالی یو وخت مقرر کړی او چې کله هغه نیټه پوره شوه الله تعالی پې عذاب راوستو او ټول یې نیست او نابود کړل. ولقد صرفنا په تحقیق سره موږ بیان کړي دي فی هذا القرآن په دې قرآن کې للناس د خلکو دپاره من کل مثل
هر قسم مثالونه وکان الانسان او دی انسان اکثر شیء زیات هر سیزنه جدلا جګړمار وما منع الناس او ندی منع کړي خلق ايؤمنو د ایمان راوړو نه دي ایمان را نوړي اذ جاءهم الهدى هر کله چې راغی دوی ته هدایت ويستغفروا او ندی منع کړي چې دوی بخنه غوښتي وي ربهم د خپل ربنا الا مگر دی خبرې منع کړي دي ان تاتيهم دا چې راشي په دوی باندې سنت الاولین طریقه د ډومبنو خلکو او یاتيهم العذاب یا راشي په دوی باندې عذاب قبلا مخامخ وما نرسلوا او مغنلیگو المرسلین پیغمبران لرا الا مبشرین ومنذرین مگر زیر ورکونگی او یرونگی ویجادلو جگڑ کوي الذین هاگسان کفرو چې کافران دی بالباطل پنا حق باندې لیدحدو د پارا دی چې دوی به اثرگی به پدې جګړې سره الحق حق واتخذوا او دوی نیولی دی او واتخذوا او دی نسی آیات زما آیاتنا وما هغه عذاب انذرو چې دوی په ویرول شي هزوا پټو کو سرا ومن اظلم سوق زیات ظالم دی ممن دا هغه چانا ذکر چې نصیحت وکړي شي هغه ته بیاات ربه د خپل رب په آیاتونو باندې فاعرض ونو دی مخواړي عنها د هغه آیاتونو نا ونسیو دی هیر کی ما هغه سو قدمت یداه چې وړاندې لیږلي لاسونو ددو انا جعلنا بشک مونږ جوړه کړې ده علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې اکنتن پرده ان یفقهوه چې دوی نه پوهېږي په هغې باندې چې دوی په حق باندې نه پوهېږي وفي آذانهم او د دوی په غوږونو کې وقرا درنوالی مونږ اچولی دی وان تدعوهم کو چېرې ته راوبلې دوی لره الى الهدى هدایت فلن يهتدون دوی به هرگز هدایت اونمومي اذن بدغه وخت کې ابدا همیشه د پاره وربک الغفور او رب ستا بهونکي دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی لو يؤاخذهم کو هغه نیولې دوی لره بما په سبب د هغې ګناهونو کسبو چې دی کړي دي لعجل لهم نو خامخا زر به یې رالیږلی و لهم په دوی باندې العذاب عذاب بل لهم بلکې د دوی دپاره موعد یو ټیم مقرر دی لن یجدو هرگز به دوی اونمومي من دونه سوا د هغه یعنې الله نه موئلا زید پنا وتلک القرى او دغه کلو والا دغه کلي اهلکناهم چې مونږ هلاک کړي دي دوی لره لما ظلموا هر کله چې دوی ظلم وکړو وجعلنا مونږ وګرځول لمهلکهم د دوی د هلاکت لپاره موعدا وخت مقرر سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين